الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. مخکې جمعه باندې موږ د تقوا باره کې بیان کړی او د تقوا باره کې خبرې کړې وې، ځکه تقوا چې ده دا لویه سرمایه ده، او تقوا هغه څیز دی چې په دې باندې به یو مسلمان او یو مؤمن د قیامت په ورځ باندې نجات به مومي، خلاصې به مومي. ځکه قرآن مجید کې بار بار الله پاک د تقوا حکم هم کړی دی او د متقینو صفات یې بیان کړي دي او د تقوا فواید یې بیان کړي قرآن، چې د تقوا فایدې څه دي. او تقوا چې دا د الله یېرې ته وایي او د ګناهونو نه فریض ته وایي. دې آیات کې الله رب العالمین ایمان والو ته د دې خبرې حکم کړی دی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اے هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړی دی، الله نه ویریږئ په حق یېره باندې، په پوره یېره باندې د الله نه ویریږئ. او دا پوره یېره او حق تقوا چې ده د هغې تعریف صحابه کرامو کړی دی چې د الله نه حق او لایقه یېره څه ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې حق تقوا د الله نه دا ده ان یطاع فلا یعصى، چې دا سړی د الله خبره اومني، د الله تابعداري وکړي او د الله مخالفت نه ځان وساتي، ګناهونو نه ځان وساتي، او الله یاد کی او الله یېرئ نه، او د الله شکر ادا کی او د الله ناشکري نه کوي. دا درې خبرې چې دي دا تقوا ده او دا حق تقوا ده، چې د الله حکم منل او د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتل، الله یادول او د الله د هېرولو نه ځان ساتل، د الله شکر ادا کول او د ناشکرۍ نه ځان ساتل. هغه فرمایي دې ته حق تقوا وایي. نورم علما د دې حق تقوا باره کې د هغوی اقوال شته دی. که انس رضی الله تعالی عنه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خادم و، هغه فرمایي د الله نه یو بنده په حق یېره باندې نشي یېرېدی، لا یتقي الله العبد حق تقاته حتی یخزن لسانه. یو بنده د الله نه په حق یېره باندې او په حق تقوا باندې یېره نشي کولی هغه پورې چې څو پورې د خپلې ژبې حفاظت نه کړي. کله چې دی د خپلې ژبې حفاظت وکړي او د ژبه صحیح استعمالوي او د ژبې د غلط استعمال نه ځان وساتي، دا کس د الله نه په حق یېره باندې ویرېده. ځکه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د هغه روایت سره حدیث دی، هغه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من یأخذ مني 5 خصال، څوک دی چې ما نه د 5 خویونه واخلي او په دې 5 خویونو او عادتونو باندې دی عمل وکړي، یا دا هغه چاته وښیي دا 5 خویونه او عادتونه چې هغوی فی عمل وکړي، یعنې یا فی دی په خپله عمل وکړي یا یې نورو خلکو ته د دې تعلیم ورکړي او هغه نور خلق په دې باندې عمل وکړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه ویل یا رسول الله
زه په دې پنځو خبرو باندې عمل وکړم. دی فرمایي ابو هريره رضی الله عنه فاخذ بيدي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیو، فعدهن او دا پنځه راته وشمارل، یعنی لاس یې ونیو راته ویل دا یو دا دوه دا درې داسې یو خبرې راته وشمارل او ویې فرمایل چې هغه پنځه خبرې دا دي چې اتق المحارم تكن اعبد الناس، د محارمو نه ځان وساته، د محارمو نه فریض وکړه. محارم هغه څیزونه دي چې هغه الله حرام کړي دي، الله بند کړي دي، الله ترې منې فرمایلي قرآن مجید کې. دې ته محارم او محارم هغه چاته م وایي چې د هغوی سره نکاح کول حرامي، محرم چاته وایي ځکه هغوی سره د نکاح د کولو نه فریض پکار دی. هغه نو د محارمو نه ځان وساته، د حرامو کارونو نه، د ناجایزه کارونو نه. نو تکن اعبد الناس، ته به بیا په ټولو خلکو کې د ټولو نه زیات عبادت کوونکی جوړ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې قول او د دې جملې نه دا معلومیږي چې اصل عبادت او د عبادت قبلېدل دا په دې خبره کې دي چې یو مسلمان دی د حرامو نه ځان وساتي. لکه حدیث کې څنګه راغلی دي د دعا چې ده دعا دا د ټولو عبادتونو مغز دی، اصل دی، اصل مخ العباده. دعا دا د ټولو عبادتونو مغز دی. او دعا کله قبلیږي؟ کله چې یو انسان یو مسلمان هغه ځان د حرامو نه ساتلی، دغه دعا به قبلیږي. ځکه حرامو سره یو عبادت هم نه قبلیږي، نو دعا هم نه قبلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې یو مثال بیان کړ، فرمایل چې ډېر کرتی یو سړی وی چې هغه به خاورو کې خړ فړي، اشعث اغبر، ګډ وډو یختو والا وی، ځکه ډېرې سفرې به یې کړي، طیل السفر. او دا سفر دا به د الله د دین دپاره کړي، او بیا به دی کینې الله نه به دعا غواړي چې الله زما دا فلانیه کار وکړه، زما دا دعا قبوله کړه، زما دا دعا قبوله کړه. اوږدې اوږدې دعاګانې به غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سړی چې دی یو طرف ته به دی سفرې کوي د الله د دین دپاره، جهاد دپاره، علم دپاره، د دعوت او تبلیغ دپاره، او بل طرف ته دا دی چې د معاملات هغه په صحیح طریقه باندې نه دي، معاملات یې ګډوډ دي، لین دین یې ګډوډ دی، اخیستل او خرڅول یې ګډوډ دي، قرضدار یې ګډوډ دی، خلکو سره رویه ښه نه ده، خپلو خپلوانو سره رویه ښه نه ده، عامو خلکو سره، د کلي د خلکو سره چا سره رویه او اخلاق هغه ښایسته نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مطعمه حرام، د خوراک چې کوم ذریعه ده هغه د حرامو، یعنی دی چې کوم څه خوري هغه اوله د حرامو طرف نه راځي، اوله د ناجایزو طرف نه راځي. سود کوي، په سود باندې ګټي او د هغې نه خوراک کوي، او بیا دعاګانې غواړي. رشوت اخلي، د هغې نه ورله ګټه راځي، د هغې نه خوراک کوي، دوکه کوي، ملاوټ کوي، د دروغو په قسمونو باندې ګټې کوي، او په پردو جایدادونو او پردو څیزونو باندې دی قابض دی، قبضه کوونکی دی، غصب دی ورسره، د غصب ځمکې دي ورسره، د دغې نه د ده د خوراک ذریعه ده. ومشربه حرام، او د ده څکلم هغه د حرامو د طرفه دي، کوم اوبه چې دی څکي هغه د حرامو نه راغلی دي. مثال په طور باندې دا کوم ځای کې چې د کوې ویستې دی دا ځای د ده نه دی، دا یې چا نه قبضه کړی دی. داسې نور مثالونه. وملبسه حرام، او د ده د اغوستلم د حرام، دا په کومه جامه کې چې دی الله ته ولاړ دی، دا په کوم لباس کې چې دی الله ته ولاړ دی، د ده دا جامه چې ده د حرام ده. چې کله دا خبرې معاملات یې ټیک نه دي، دعاګانې غواړي، سفرې غټې غټې کړي دي او کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فأنا یستجاب لذلک، د ده دعا به څنګه قبوله شي؟ ځکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اتق المحارم تكن اعبد الناس، ته د حرامو نه ځان وساته، نو ته به د ټولو خلکو نه ښه عبادت کوونکی به ته شي. دې ته تقوا وایي.
دیتا فریض وی، دیتا فریضگاری وی. دویم تو فرمایل ورضی بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الله چې تعالی کم سیز تقسیم کې درکړی دی پاغي راضي شه، پاغي خوشاله شه. هر څومره چې تعالی الله لیکلی او درکوي په دې حالت الله شکر ادا کړه. نو کله چې ته د الله په تقسیم باندې راضي شي نو تكون اغنى الناس، ته به د ټولو خلکو نه ډېر زیات غني جوړ شي، ډېر مالدار به جوړ شي. ځکه اصل غنا چې ده هغه د غنا نفس، د زړه غنا، د زړه چې زړه مالدار شي. دا ظاهري مالداري د دې اهمیت نشته دی. اصل اهمیت هغه د زړه د مالدارۍ دی. یو سړي سره هیڅ هم نشته خو زړه یې غني دی، دی د الله شکر ادا کوي، دکې قناعت دی، دکې په لږه باندې صبر دی، دا غني دی. یو سړي سره هر څه ورسره دي خو بیا یې هم زړه وږی دی نو دا غني نه دی، دا فقیر دی، دا فقیر دی. ځکه د الله په تقسیم باندې رضا پکار ده چې یا الله تا ماله دا څومره څه راکړي دي په دې زه راضي یم. بس که دا لږه ده او که ډېره ده خو تا راکړې ده په دې زه راضي یم. دې ته رضا بالقضا وایي، د الله په فیصلو باندې رضا اختیارول، خوشحالېدل. درېیم یې ورته وفرمیل واحسن الی جارک تکن مؤمنا. ابو هریره د ګاونډي سره احسان کوه، ګاونډي سره نیکۍ کوه، د ګاونډي د حقوقو خیال ساته نو تکن مؤمنا، ته به مؤمن جوړ شي. ځکه بل حدیث کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وفرمیل چې تاسو کې یو سړی قسم په الله دی چې مؤمن نشي کېدی، تاسو کې یو سړی مؤمن نشي کېدی، تاسو کې یو سړی مؤمن نشي کېدی. درې ځلې وفرمیل. صحابه وفرمیل څوک مؤمن نشي کېدی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل هغه کس چې د چا نه د ده ګاونډي د ده د تکلیفونو نه په امن کې ني، دا مؤمن نشي کېدی. که هغه ستا د کور ګاونډي دی، که هغه ستا د دکان ګاونډي دی، که هغه ستا د ځمکې او د جایداد ګاونډي دی، ستا د کور ګاونډي دی، د هغه بچي تا نه په امن کې نه دی، هغه ستا نه په سکون کې نه دی، هغه ته ته تکلیفونه ورکې. د دکان ګاونډي دی هغه تا نه په امن کې نه دی او دا کوشش دی چې د هغه نه څه دا ګاګ دا خپل طرف ته راواړو، دا کوشش کې. او که هغه ستا د فټي ګاونډي دی او د هغه فصل او فټي ته نقصان رسې نو ته مؤمن نه، ته مؤمن نه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځکه الله رب العالمین د ناکاره خلکو تذکره چې قرآن کې کړې ده نو دا یې فرمایلي چې ویهلک الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بعضې هغه خلک دي چې هغوی د خلکو فصل او نسل تباه کوي، د خلکو فصل ته نقصان رسوي، خلکو نسل ته نقصان رسوي. الله فرمایي د الله فساد نه دی خوښ او مفسدین هم نه دي خوښ، ورانکاري د الله نه دي خوښ. ځکه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ته د خپل ګاونډي سره احسان کوه، نیکي کوه نو ته به مؤمن جوړ شي. څلورم نمبر ته وفرمایل واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. کم څه چې د خپل ځان دپاره خوښې هغه د نورو خلکو دپاره هم خوښ کړه نو ته به علي مسلمان جوړ شي. کوم حالت هغه ستا د خپل ځان دپاره خوښ دی، دا حالت د بل دپاره هم خوښ دی. ستا ځان موړ خوښ دی نو بل هم موړوالی خوښ دی. ستا خپل ځان په جامه باندې فټ خوښ دی نو بل هم په جامه باندې فټ خوښ کړه. ستا عزت خوښ دی نو بل هم عزت ورکړه. او ته د بل نه ذلت نه قبلې نو بل هم مه ذلیله کوه. او خپل ځان دی په حلال مال باندې مالدار خوښ دی نو د بل دپاره هم دا سوچ وکړه. دا نه ده چې دا هر څه زما خوښ دي او که بل ته میلاویږي نو په هغې مېړه خفه دی چې دا بل ولې داسې شو. زما 2 جریبه پټي 15 منه وکړو نو د بل یې دا 40 ولې کړي. ما سره ګاډی نشته نو دا د بل سره ولې دی. زما کور کچه دی د بل دا پوخ ولې دی. معاشره کې د د عزت ولې دی. دا خبرې د اسلام خلاف دي. ځکه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کوم څه چې ځان له خوښې هغه بل له خوښ کا نو ته به مسلمان شي. 5م نمبر کې ورته وفرمایل ولا تکثر الضحک، خندا ډېره مه کوه. ځکه ډېره خندا چې ده تمیت القلب، دا زړه وجني، زړه وجني. دا هم نه ده چې یو انسان ټول عمر په تندي باندې 12 بجه وکړي اړو خندا او مسکای اړو په خوله راځي نه.
دا قسم الله تعالی خوښ بلکې کله نا کله خندا او کله نا کله همداسې بغیر خندا دا د یو مؤمن چود دا پنځه خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه ته فرمایل چې دې پنځو خبرو باندې عمل وکړه یا هغه چاته وښایه چې هغه عمل وکړي. ابن قیم رحمت الله علیه هغه دا لیکلي دي یو رساله ده الرساله التبوکیه هغې کې فرمایي ابن قیم رحمت الله علیه چې درې کلمات دي درې خبرې دي درې خبرې چې دا درې خبرې به سلف صالحین چې کوم تیر شوي تابعین تبع تابعین صحابه کرام هغوی به دا درې خبرې یو بل ته د نصیحت په طور باندې لیکلې یو بل ته به نصیحت کو نو دا درې خبرې به ورته ولیکلې او هغه ته به یې ولیکلې. ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي دا درې خبرې که چېرې یو بنده هغه دننه په دې خپل زړه کې ولیکي او د هر ساه سره دا درې خبرې د دې تذکره دی کوي نو دا حق دی چې داسې وکړي. بس هغه درې خبرې څه دي؟ اولنۍ خبره هغه دا وه چې تابعینو به یو بل ته لیکله چې من اصلح سریرته اصلح الله علانیته چا چې خپل پټ حالات صالح کړل الله رب العالمین به د ښکاره حالات ټول ټیک کړي هغه صالح یعنې دی خلک یې ویني نه د الله د مخلوق نه پټ دی او دی په هغه حالت کې د الله نه یېره وکړي د الله نه ویرېږي او خپل ځان صالح جوړ کړي الله به د ښکاره صالح کړي یعنې بیا به د خلکو په مخ کې هم دی صالح یا دا دی چې چا خپل دننه سینه او زړه دا صالح جوړ کړل الله به د ده ښکاره عملونه هغه صالح جوړ یو خبره ده ځکه دننه دې زړه کې تبدیلي د راوستلو ده نن موږ ته د ټول نه لویه مسله ده لویه مسله ده چې موږ ښکاره بزرګان یو ښکاره بزرګان یو ځکه د ظاهر زیات خیال ساتو سپینې جامې م واچومه او غاټې غاټې جامې م واچومه او غاټ فټکې هم ووامه او تسپې م په لاس کې کمه او بډې م راوچتې کمه دا ظاهري شکل دا زه دې انسانانو ته جوړ کم نو دا زما عبادت دی دا سوچ غلط دی دا سوچ غلط ستا دغه ظاهر به هلې خلکو باندې اثر کوي چې کله د دغه ظاهر سره ستا دا باطن هغې کې انقلابي هغې کې تبدیلي هغې کې بدلوني ځکه دا موږ او تاسو اورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په زړونو باندې دننه خواري وکړل زړونه یې ورله بدل کړل نو چې کله یې ورله زړونه بدل کړل بیا که هر څومره سخت حکم به راته نو هغه به هغې ته تیار و هغې منلو ته تیار و څومره سخت حکم به د منع راته هغې ته به تیار و زړونه یې بدل کړل نو هغوی شرابو پرېښودلو ته تیار شو حالا کې د ټول عمر شراب یې څښلي و او چې کله حکم راغی ختم یې ځکه دننه زړه دا بدل شوی و نن زما او ستا زړه نه دی بدل شوی نو په دې زړه باندې ما ورته یو معمولي غونته نشم نشو پرېښودی که د چا ویل چې نسوار پرېږده اوی دا به اوس څنګه پرېږدم یو مجلس کې یو سړي یو ته ویل مړه سړیه پرېږده ویلې دا نسوار ده او هغه ورته خپلې قیسې م وکړې چې ما داسې پرېښود دا نو هغه ورته څه وایي هغه ورته وایي چې پلانیه که د دې په ځای دې راته دا ویلي وی چې هغه د پلانکي او د پلانکي مور پرېږده د زامنو نامې ورته یادې نو دغې خبرې ته تیار وم خو دې ته نشم تیار دا ته موږ واورېده اصل کې دا دی زړه نه دی بدل شوی چې زړه نه دی بدل نو دلته سترګې هم نه دي بدلې سترګې غلط لیدل کوي غوږونه غلط اورېدل کوي ژبه غلطې خبرې کوي ځکه زړه کې بدلون نه دی راغلی ستا دننه او هغه پټ څیز چې دی هغه بدل دی څنګه چې کریم سلم د اخري زمانې په علاماتو کې دا ښودلي چې داسې خلک وی چې په ظاهر باندې تو ته وګوري په ظاهر نو هغه به تا ته یو لوی بزرګ ښکاري خو دننه زړه چې دی زړه به د شرمخان وي قلوبهم قلوب الذئاب
زړونه به د شرمخانو زړونه د شرمخ کار څه دی؟ د شرمخ کار دی خلک ماتول، زناور ماتول، خو ځان مړول. شرمخ سره دغه سوچ دی چې ځان موړ که، اگر چې هغه د دې بل په وینه باندې ولیني، د هغه وینه وڅکه او ځان پرې موړ. نن موږ او تاسو نه هغه شرمخان جوړ شوي چې ځان مړو، د بل په وینه اسره نه کوو، د بل په سر اسره نه کوو، د بل په مال، د بل په عزت باندې اسره نه کوو، او ځان مړو. د ځان غم دی را سره، د بچو غم دی را سره. نبی کریم سلام کدا فرمایلی چې زړونه به د شرمخانو د زړونو په شان. د تابعینو دا خبره به لیکله چې چا دننه خپل سریر یعنی دننه پټ سیز بدل که الله به د ښکاره سیزونه صالح کړي. دویمه خبره به تابعینو یو بل ته دا لیکله چې ومن اصلح ما بینه وبین الله اصلح الله ما بینه وبین الناس. چا چې خپل ځان او د الله په منځ کې صلح وکړه، یعنی کوم څه چې د الله حقوق دي په ده باندې هغه یې صالح کړل، ځان یې صالح کړ د الله په حقوقو کې، الله رب العالمین به اصلح الله ما بینه وبین الناس. د دا او د خلقو په منځ کې به الله پاک صلح او صلاحیت او روغه راولي. دا یو لویه د کمال جمله ده چې تابعینو به یو بل ته لیکله. درېیمه جمله دا وه ومن عمل للآخرة کفاه الله مؤنة دنیا. چا چې عمل د آخرت دپاره کو، الله پاک به دې د دنیا د مشقتونو نه خلاص کړي. د آخرت له کار کوه، د آخرت په غرض باندې کار کوه، ته ګوره چې الله تعالی رزق څنګه درکړي، الله تعالی عزت څنګه درکړي. خلق خو په رزق او په عزت پسې لیوني دي او سملني دي چې عزت راته میلاو شي، خلق راته فاسي او خلق راته سلامي کوي او په خېټه باندې موړ یم او په جامه باندې فټ یم. د دې خبرې سوچ کوي. ته آخرت واخله چې الله له دا ټول هر څه درکوي او کې نه درکوي. د بلال سره هېڅ هم نه و، بلال رضی الله عنه هېڅ هم ورسره نه و، آخرت ورسره و، آخرت ورسره. د بلال نوم نن هم موږ په عزت باندې یاد چې غریب عمار او د یاسر رضی الله تعالی عنهما هغوی سره هېڅ هم نه و. الله ورله څومره عزت ورکړ، نن یې موږ نوم په عزت باندې یادوو. ځکه دا عزت الله سره دی. الله قرآن کې فرمایلی من کان یرید العزة فإن العزة لله جميعا. جزاک الله. هغه څوک چې څوک عزت غواړي، د عزت اراده ده، الله فرمایي الله سره ټول عزتونه دي. ټول عزتونه الله په لاس کې دي. دا د مخلوق سره چې موږ عزت ګورو که نه، خلک په دې ډېر زیات خوشحالېږي، دا ورته عزت ښکاري. یار وزیر اعظم صاحب سره ناست وم کرسۍ په کرسۍ باندې، وزیر اعظم صاحب، جرنیل صاحب، کرنیل صاحب او بل صاحب او بل صاحب، هغې سره مې ګوره لاس میلاو کړه. دا دې ته خلک عزت وایي. دا عزت نه دی. عزت هغه دی چې ستا تعلق الله سره راشي، ته عزتمن شوې. بیا به دغه خلک به بیا تا سره عزت ګوري، دغه خلک به بیا تا له راځي. ځکه اسلام کې عزت دی، ایمان کې عزت دی، تقوا کې عزت دی. تقوا ځان کې پیدا کو او تقوا د الله د محارمونه، د الله د حرامونه ځان ساتلو ته وایي. بیا به موږ او ستاسو چې کومه عبادت هم کوو، هغه عبادت کې به مزه وي، هغې کې به یو خوږوالی، هغې کې به یو خوند، ایمان کې به هم قوت چې دغه نی او په حرامو نه ودرېږو او د شپې تهجد کوو، نو بیا دا دی د دغه تهجدو به څه اثر نی، د دغه دعاګانو به څه اثر نی، د دغه ذکر او د تسبیحو به بیا څه اثر نی. ځکه ځان بدلول دي، خپل زړه بدلول دي او په دې طریقه باندې چې تقوا اختیار کو. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو ژوند کې تقوا پیدا کړي. اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الخير كله عاجله وآجله وما نعلم به وما لا نعلم به، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله
وما نعلم به وما لا نعلم به. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا الله تزمون رازش خير فيصلي في من راوليگي، عذابونو فريشانونا مساتي. يا الله زمونږ د ملک ته خیر فیخ کی، زمونږ د ملک باندې د خیر فیصلې راولېږي. یا الله رب العالمین قیادت هم صالحه او نیک عمله جوړ کړي. یا الله د ظالمانو جابرانو او باغیانو نه مساتي. او یا الله هغه فیصلې راولېږي کومو فیصلو باندې چې ته خوشحالېږي، ستا رسول پرې خوشحالېږي، او یا الله امت ته د هغې فایده وي. یا الله رب العالمین څومره بیماران دي ټولو له صحتونه صحت عاجله کامله ورکړي، ټول مړي د اهل اسلام یا الله وبخي. د چا څومره شرعي حاجتونه دي یا الله د خپلو خزانو نه یې وله پوره کړي. او یا الله رب العالمین زمونږ دعاګانو کې د قبولیت اثر پیدا کړي. یا الله تقوا هم زړونو کې راولي، او یا الله لذت او مزم په اعمالو کې راولي، او یا الله قوت هم په ایمان کې راولي. وصلی الله تعالی علیه